او دی آیاتونو کې الله پاک جل شانه جنات تجری من تحتها الانهار جنتونه دې کې تقریبا 3 سيزونه ذکر شو مه د شپږ سيزونه ذکر شو او دې کې 3 سيزونه ذکر شو نو دا نور سيزونه لکه حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير خزانه من الذهب سره زر چې کوم دې ذکر پکې نشو نو په سرو زرو او دا رنګ سپین زر پکې ذکر نشو نو سره زر او سپین زر په آخرت کې دغه ساجت نشته دي او یی بال دکی خو ضرورت نشته ځکه سره او سپین زر خلک د دې لپاره غوړي چې د دې په بدل کې نور سامان واخلم دا خرڅ کما په دې پیسې چې کوم دې نقد کما په هغه باندې بیا سامانونه واخلم نو التبا سره او سپین به حدیث پاک کې راځي دسه جنتونه الله پاک جوړ کړی دي چې دا غي یو خخته د سرو بل خخته د سپینو او دسه محلات چې دا غي بدن سامان د بهر نه په نظر راځي او د بهر سامان د دن نه په نظر راځي دسه سامانونه پکې الله پاک جل شانه لګولي نو سره سپین به الته کې وی خو دا غي ضرورت الته کې نشته دی مطلب سن ضرورت چې په دنیا کې دی دی وجنه الله پاک هغه ذکر نکړو والخيل للمصومه اسونه ذکر نکړو زګه د اسونه ضرورت هم الته کې ني اسونه به وی حدیث پاک کې راځي چې جمعې پر ورځ باندې با خلق دا د خپلوانو ملاقات ته پارځي نو اسونه با بهترین اسونه به دي ته ولاړی په غیبت نه ملته واړي او دی به د خپلوانو ملاقات ته پارځي او جنت کې به جنتیان د الله دیدار د پاره هم زی جمعې پر ورځ باندې عام مؤمنان دی به د جمعې پر ورځ باندې د الله پاک دیدار کوي او بعضی بندگان به د الله د سوي د ابوبکر صدیق رضی الله عنه پشان چې روزانه به د الله دیدار کوي او دی چې د الله دیدار کوي نو هر قسمه کرسي به لګیدلی سوفه به لګیدلی د چاغه به د نور وی د چاغه به د سرو زرو وی د چاغه به د سپینو زرو وی او دی به د الله پاک جل شانه د دیدار لپاره را روان یو کلو میدان او د الله پاک جل شانه دیدار چې وکي نو چې څو لکه کاله دیدار دی به د الله پاک وکي الله پاک چې د خپل شان مطابق په خپل ځان پردې را خوري کی جنتیان به وي الله زمون ټول نعمتونه واخله خو یو پر بیا مونږ دیدار الله به تو فرمایي نور دیدار د عام مؤمنانو د پاره د جمعې پر ورځ باندې نو دا به جنتیان کوي نو والخيل المصومه د دې وجه ذکر نکړو چې د دې ضرورت الته نشته والانعام او ساروي والحرث او فصلونه دیم ذکر نکړو د دې ضرورت هم نشته دي او روایتو کې راځي فصلونه چې یو کس پراشي هغه به چې الله پاک زمینداری غواړم الله به تو فرمایي بس وکړه موټي کې به غنم ورکی یا جوار ورکی ابه وکړي دی به تخخوري ګوري هغه به رازرغون کړلی شي غټ پکړلی شي او اوبرې بری کړلی شي تریشل بشي وړ بشي ډوډۍ به پخ شي او دی به خوري چې د ما د خپل لاس ډوډۍ خو اته ضرورت نشته دی خو بالفرض یو سړی خواهش وکي نو الله پاک چې شو وعده کړی دا چې وفيها ما تشتهي الانفس چې دا انسان څه غواړي کنه څه دا به الله پاک جل شانه په جنت کې ورکړي جنت کې به ورته څوم نه د پسله کې راځي دا به الله پاک ورکړي کوئی سړی وی چې زه مثال په تور او زمینداری کول غواړم الله به چې کوي بس ته چې څه غواړي او جایز چیزونه ګوري اباځ خلک وی جنت کې به سیکریټي یو کس سوال کوي جنت کې به سیکریټي او شیخ سرورخان صفدر صاحب نے سوال کړو چې په جنت کې به چیلمی هغه به چیلم به خو بلول جهنم ته نو بس د سيزونه دي چې هغه حرام سيزونه دي هغه طرف ته به انسان خواهش نه زی په جنت کې بلکې خپل سيزونه طرف ته به انسان خواهش نو نور چې د سغواړي الله پاک جل شانه بوله ورک نو دا سيزونه الله پاک ذکر نه دي د ضرورت نشته دي دلته صرف دو سيزونه ذکر کړل جنتونه او بیبیان او د الله رضا درې سيزونه ذکر کړل نو په دې آیات کې وفيها ما تشتهي الانفس دا الله پاک وعده کړی دا چې دا اهل جنت ولا سم غواړي سو نو الله پاک ولا په جنت کې ورکړي دي سو خواهش راځي په ځړه کې الله بوله ورکړي خدا سيزونه نو د دې سيزونو ذکر کول ته ضرورت نه خو بیا الله پاک جل شانه دا سيزونه ذکر کړل ځکه دې کې دا ټول ارسره نو دا سيزونه چې کوم دي بیبيانی او دغه رنګ د باغونه او د الله پاک د رضا دا به هر انسان ته بغیر د غوښتلو نه ملایي بغیر د غوښتلو نه انسانانو د خواهش نه بغیر د شیزونه بوته مهیا دي جنت کې د سی بی بیانی چې حدیث پاک کې راځي کو هغه د خله لاړې دا تاریخ سمندر ته ورلړ کړلې تاریخ سمندر په خو کړلی شي او کو هغه مړوند د سې د انور مخې ته شو کنه دا انور
دا به خپله رڼا پرېږدي، دا به تک تور شي. او دومره ښایسته الله پاک پیدا کړي دي. او بل د خپل خاوند سره به صرف محبت. حدیث پاک کې راځي چې دوی به ښکته کتونکي وي، کته به ګوري. نو بعضې وایي چې دا د ډېرې حیا د وجې نه به کته ګوري، او بعضې وایي چې دوی نظرونه ښکته به وي، صرف خپل خاوند طرف ته به دوی نظرونه اوچتي، خپل خاوند طرف ته. او یا جوړې به یې اغوستي، او یو جوړو کې دننه به زړه ښکاري، او په دې زړه کې به خپل خاوند ته د خپل محبت ښکاري چې هغه به د ده د محبت نه ډک. چا به مسح کړي نه به انسان مسح کړي وي، نه پیري مسح کړي وي. داسې حورې الله پاک جل شانه د دې نیکانو بندګانو دپاره چې کوم دی تیاري کړي. ملګری هغه چې بوډاګانو ته سوال کوي ورته چې الله دې وبخښه، او چې نیکانو ته هلکانو ته سوال کوي چې الله دې له ښکلې بیبي درکړه. نو دا الله پاک جل شانه ګوره انسان الله ډېر لوی ذات دی. د سړو خواهش بیبیانې وي، او د بیبیانو خواهش هغه جوړې جامې وي. نو جنت کې به حورو او بیبیانو دوی په یو ځای باندې اویا جوړې اغوستي. هغې دپاره جوړې ډېرې کړي دي، او د نارینهو دپاره بیبیانې ډېرې کړي دي چې د بیبیانو باندې ډېر مین دي، سره ډېر محبت. یو ښځه وي هغې وایي چې یا خدای پاکه ما له حوران راکړي، حوران. هغې وایي چې دا حوران به چې د سړي هلته کې د ښځې دپاره به صرف دقه یو خاوند وي، د ښځې دپاره به دوه خاوندان نه وي، ځکه د ښځې دپاره دوه خاوندان دا غیب حسابېږي. د ښځې دپاره دوه خاوندان، که ته یو ښځې ته هسې هم ووایې چېرې ستا خو دوه خاوندان دي، کېدای شي چې په څه شي باندې دې وبولي، ځکه دا هغه بد ګڼي، دا ښه خبره نه ده. نو د ښځې دپاره نعمت دقه یو خاوند دی، او د سړي دپاره نعمت دا ډېرې ښځې دي. ځکه قرآن کې شروع الله پاک د دوو نه کړله، مثنا و ثلاث و رباع، دوه دوه، درې درې او څلور څلور. څلور نهرونه به د هر جنتي په کور کې بهیږي، د خوږو اوبو، د ګبین، د شاتو، د ګبین، د خوږو اوبو، او د پیو، او د شرابو. دا څلور نهرونه به د هر جنتي په کور کې چې کوم دی بهیږي. الله به اعلان وکړي چې ټول نعمتونه الله پاک جل شانه انسانانو ته ورکړي. او حدیث پاک کې راځي چې ان جنتی د هغې نه مخکې خو په د جنت په استقبالیه کې د جنتي د څلور اعلان کېږي. همیشه به ژوندي یې، مرګ به در باندې نه راځي. همیشه به ځوانان یې، بوډاګان کېږئ به نه. همیشه به تاسو چې کوم دی په خوشحالو او نعمتونو کې خوشحالۍ نعمتونه هغه مو ختمېږي نه، او همیشه به صحتمند یې، بیمارېږئ به نه. څلور اعلانه به ورته کېږي. او چې کله دا جنتي خپل جنت ته ور داخل شي، نو دې چې خپلو خادمانو ته وګوري، دې به ورته په سجده پرېوځي، هغوی به اوچت کړي چې موږ ستا خادمان یو. او بیا داسې په لینډ باندې به روان وي، یو طرف ته بل طرف ته به د حورو لیړونه وي، او هرې حورې به جدا شربت او جدا قسمه خوراک تیار کړي وي. دی په لاره باندې روان وي، داسې د یوې نه به ګیلاس اخلي او خوراک والی به خوري، په مخې روان وي. اخره کې به الله پاک جل شانه د خپل شان مطابق د ده لپاره مېلمستیا کړي او خوراک په کوم دی وکړي. نو دا نعمتونه الله پاک جل شانه چې د انسانانو له ټول نعمتونه ورکړي، بیبیانې وله هم ورکړي، او دغه رنګې باغونه وله هم ورکړي، او دې چې څه هم غواړي بس هغه وله ورکړي. اخره کې به ورته الله پاک وفرمایي چې بس نعمتونه ختم شو، نور څه غواړئ؟ دی به وایي چې نه الله پاکه داسې نعمت خو نشته چې تا موږ له نه دی راکړی. الله رب العالمین به د خپل شان مطابق وفرمایي چې تاسو ته ما د خپل رضا اظهار نه دی کړی، ځکه چې په تر دغه ټیمه پورې اکثر د بعضې جنتیانو په زړه کې کېدای شي دا رانشي چې هسې نه الله پاک به د جنت نه وباسي، خبر رانشي. نو الله به ورته وفرمایي زه به همیش ستاسو نه راضي یم، او زه به چرته ستاسو نه خفه نه شم. او الله پاک چې واده وکړي، الله پاک خپله واده پوره کړي، الله د وعدې خلاف نه. دا الله قانون دی چې الله د وعدې خلاف نه، ځکه چې انسان واده کوي د خپل ځان خلاصولو دپاره. د انسان په وس کې خو څه نشته دی، که زه واده چا سره وکړم کره ځي را باندې، کله به یې راکړې ځم زیارت په ورځ به یې درکړم. اوس انسان ما سره شته دی نه، نو زه په خپله واده کې خلاف ورزي کولی شم. خو الله واده سره لپاره کوي د پوره کولو دپاره، ځکه الله پاک د هیڅ چیز محتاج نه دی، کامل قدرت والا دی، او دغه په خزانو کې څه کمی نشته دی. نو الله پاک چې واده وکړي، واده الله پاک پوره کوي. نو همیش دپاره به جنتیانو ته وایي تاسو به همیش دپاره په جنت کې، د جنت نه به نه وځئ او نه به زه ستاسو نه خفه کېږم، همیش دپاره به ستاسو نه راځي. په دې چې جنتیان د څومره خوشحالي کېږي، دومره به جنتیانو ته په یو نعمت باندې خوشحالي نه کېږي. جنتونه شته دی، خو عمل پکار دی چې موږ خپل اعمال وکړو. ابراهیم مولوي صاحب ته موږ وایو مولوي صاحب هغه وایي خدای دې ټول طالبان له یو موټر ورکړي. نو طالبان ورته وایي مولوي صاحب جنتونه نه، هغه ورته جنت یې خرو له خو نه جوړ کړی موږ له دي زه به ورته انشاءالله. خو اعمال به کوو، او د الله پاک جل شانه نه به
د رحم امید کو چې الله پاک رحیم ذات دی او موږ به الله پاک جنو خامخا جنت ته بوزي ان شاء الله.